چې د زنانو او د نارینو د مانځه په منځ کې څه فرق شته او که نه. زنانه د نارینو په شان سجده کې څنګلې د ځمکې نه به اوچتې ساتي او که نه. نو د زنانو مونځ د نارینه د مونځ په شانتې دی، صرف یو څو ځایونو کې فرق به وي. اول دا چې نارینه مونځ کوي نو د نیت تړلو دپاره تکبیر تحریمه لومبنی الله اکبر چې وی نو سړی به خپل لاسونه د صادر شړی وغیره نه را وباسي او د غوږونو په برابرۍ باندې به اوچت کی، او زنانه خپل دواړه لاسونه د نیت تړلو په وخت کې تکبیر تحریمه سره د صادرم فرق یې دا دی چې نارینه نیت وتړي نو لاس په نامه باندې کیږدي، او زنانه به خپل دواړه لاسونه په سینه باندې کیږدي. دریم فرق د نارینه او د زنانه د منځه دا دی چې سړي به دا خپل ګس لاس په ښي لاس باندې داسې ونیسي چې قچه ګوته او قټه ګوته، یعنې دا د ټولو نه ورکوټې ګوته قچه او دا غټه ګوته مټه، دا دواړه به یو ځای کې یو کړی به ترېنه جوړه کي، او دا نورې درې ګوتې به اوږدې کي او مړوند د پاسه به کېږدي. زنانه به دا خپل د ښي لاس تلې د ګس لاس د تلي په شا باندې کېږدي، او د سړو په شانتې به د ګوتو نه کړی نه جوړوي. څلورم فرق دا دی چې نارینه په رکوع کې به ښه ټیټ شي، او سر او ملا او د بدن وروستی حصه به یو شان یوه تخته وساتي. که په دې شا باندې یو جام یا پیالې کې اوبه کېښودی شي نو یو طرف ته به اوړي نه، بلکې یو لیول باندې به وي، او زنانه به دومره زیاتې نه ورټیټېږي، دومره به ورټیټ شي چې خپل لاسونه کونډو ته ورسي، زنګون ته بس، او نور زیات ورټیټېږي ترې نه. پنځم فرق دا دی چې نارینه په رکوع کې دا خپلې د لاسونو ګوتې به خورېږي. اووم فرق دا دی چې سړي به د سجدې په حالت کې خپله خېټه د پتونونو نه اوچته وساتي، او خپل لاسونه به د ترخونو نه جدا وساتي، او زنانه به ځمکې سره جوخته سجده وکړي، دا ټول اندامونه به یو ځای وي. اتم فرق دا دی چې نارینه چې سجده کوي نو دا څنګلې به د ځمکې نه اوچتې ساتي، او زنانه به څنګلې په ځمکه باندې جوختې غځېدلې ساتي. او نهم فرق دا دی چې نارینه د سجدې په حالت کې د دواړو خپو ګوتې دا به په ځمکه باندې ولاړې وي، یعنې د خپې به ولاړې وي، دا ګوتې به په ځمکه لګېدلې وي، د دواړو خپو ګوتې په ځمکه لګېدلې، او دا تلی به ولاړ وي، او زنانه به خپې ګس طرف ته وباسي، په اړخ به کیني. یولسم فرق دا دی چې زنانو له په قرت کې د جهر او په زوره ویلو اختیار نشته، بلکې هر وخت به دوی پټ آواز سره قرائت کوي. بل یو